شامی رحمت الله تعالی علیه چې کله یو انسان وفات شي او د هغه په ټنډه باندې یا په سینه باندې بسم الله او کلمه لیکل دا څنګه دي؟ علامه شامی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې کله یو انسان وفات شي او هغه له غسل ورکړی شي او کفن نه ورکړی نو په دې ټنډه باندې ورته بغیر د سیاهۍ نه بسم الله الرحمن الرحیم ولیکئ او په سینه باندې بغیر د سیاهۍ نه په ګوته باندې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیکئ. نو دا دومره د فائدې والا کار دی. دی فرمایي چې امید دی چې الله پاک به د دې په برکت باندې دغه انسان ته بخنه او مغفرت وکړي. نو یقینا وروڼو موږ تاسو له پکار دی چې خپل مړو سره ښېګړه وکړو او چې څومره موږ نه کېدی شي چې موږ د خپلو مړو سره په دغه طریقه باندې بسم الله الرحمن الرحیم او کلمه طیبه ولیکو. امید لرو چې مړو ته به ډېره فایده رسیږي. رب ذوالجلال دې موږ تاسو ټول مړي وبخي او الله پاک دې موږ تاسو ته بخنه نصیب کړي. آمین.